غواړم چې د 15مې شپې د شعبان متعلق یو څو مختصرې خبرې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړم. هغه دا چې میاشت شعبان ده او 15مه شپه د شعبان را روانه ده. دغه 15مه شپه د شعبان دا په اسلام کې یو ځانګړی مقام لري. د مختلفو وجوهاتو د وجې نه یوه بنیادي وجه علماو شارحینو دا ذکر کړې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته لاړ نو سمودا نبی علیہ السلام مخ مبارک د خانه کعبې نه د بیت المقدس په لور وګرځو او د رب العالمین عبادت کو. بیا د زړه آرزو دا و چې زه مخ واپس د خانه کعبې په لور وګرځوم. الله تعالی د هغه مبارک د زړه د آرزو مطابق قرآنی آیتونه راولېږله، ورته وفرمایل چې قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها. دغه امر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی د مخ په ګرځولو باندې واپس د خانه کعبې په لور، نو دا په 2م کال د هجرت باندې او د راجح قول مطابق دا امر په 15مه شپه د شعبان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شوی دی. د دې وجې نه علماء کرامو لیکلي دي چې دغه شپه په اسلام کې ځانګړی مقام لري. او دویم چې د دغې شپې ځانګړتیاوې علماء کرامو ذکر کړي دي، وجه ورته دا ذکر کوي چې د دې شپې ډیر زیات نومونه دي او ډیروالی د نومونو دا دلالت په فضیلت او په بهترۍ د دغې شپې باندې کوي. هغه نومونه چې علماو خپلو کتابونو کې ذکر کړي د دغې شپې نو هغه کوم دي؟ یو د هغې نومونو نه علماء کرام لیکي دغې شپې ته لیلة البراءت وی، د براءت شپه. او دې شپې ته د براءت شپه ولې ویلی کیږي؟ ځکه په دغه شپه باندې وروستو حدیث مبارک درته ذکر کوم. حدیث مبارک کې راځي چې الله تعالی ډیر کسان د جهنم د اور نه خلاصوي او هغوی ته براءت په برخه کوي. د دې وجې نه دې شپې ته د براءت شپه ویلی کیږي. بل نوم علماو چې د دغې شپې ذکر کړی دی نو دې شپې ته لیلة الدعا وی. دا د دعا شپه ده او دا به هم وروستو حدیث مبارک درته ذکر کم چې د رب العالمین د طرف نه آواز راځي او د مخلوق نه غوښتنه کیږي د حاجتونو د غوښتلو. نو په دغې اساس باندې دغې شپې ته لیلة الدعا هم وی. دا د دعاګانو شپه ده. دریم نیم چې علماو د دغې شپې ذکر کړی دی نو دې شپې ته لیلة القسمت هم وی. دا د تقسیمونو شپه ده. الله تعالی خیراتونه پکې تقسیموي او رب العالمین نصیبې پکې تقسیموي. په دغې اساس باندې دې شپې ته شپه د قسمت ویلی کیږي. څلورم نوم د دغې شپې علماء کرامو لیکلی د شپې ته لیلة المبارکه هم وی. قرآنی آیت ور باندې ګواه ده انشاءالله وروستو یې درته وایم د برکتونو شپه ده. الله تعالی په دغه شپه باندې ډیر زیات برکات را نازلوي. نو د همدې وجې نه دې شپې ته شپه د برکت ویلی کیږي، لیلة المبارکه. 5 علماء کرام لیکي دغې شپې ته لیلة الشفاعت هم وی. دا د شفاعت شپه ده. د رب کریم په حضور کې د مؤمنانو مسلمانانو شفاعتونه نیکان کوي. په دغې اساس د شپې ته لیلة الشفاعت وی. شپږم نوم چې علماو د دغې شپې لیکلی دی هغه لیلة الغفران ده والعتق من النیران. دا هغه شپه ده چې الله تعالی په دغه شپه خپلو بندګانو ته مغفرت کوي او خپل بندګان چې دی آزادوي د جهنم د اور نه. د همدې وجې نه دې ته چې دی لیلة الغفران وی او لیلة العتق من النیران ورته وی. ځینو علماء کرامو د دغې شپې 9 نمبر نوم هم لیکلی دی چې هغه نوم دی لیلة التکفیر ولیلة الحیات ولیلة الشفاعه ولیلة المغفره. د شپې ته چې دی د تکفیر شپه ویلی کیږي. دا معنی
چې الله تعالی په دغه شپه باندې د خپلو بندګانو د اوږونه د توبې ایستلو نه بعد ګناهونه رژوي دا نیک اعمال د دوی دپاره کفاره ګرځېږي د هغه جرمونو چې د دوی نه شوي وي نو په دغه اساس باندې علما لیکي د شپې ته چې دی لیلة التکبیر ویلی کېږي نو چې هر کله لیلة التقدیر هم ورته وایي تقریبا د لسو نه زیات نومونه علما و مفسرینو د دغې شپې لیکلي دي نو دې نومونو ته چې وکتلی شي او د هر یو نوم وجې د تسمیې ته وکتلی شي دغې ټولو نه دا معلومیږي چې د دغې شپې چې دومره ډیر نومونه دي طبعا دا شپه د رب کریم په درګاه کې یو ځانګړی مقام لري او بیا دغه ځانګړی مقام د دغې شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته ذکر کړی یو د هغې احادیثو مبارکونه چې د دغې شپې د فضیلت په باره کې راغلی امام احمد رحمت الله علیه په خپل مسند کې راخستی ابن حبان په خپل صحیح کې راخستی همدغه رنګ مصنف ابن ابي شیبه کې ذکر دی د حدیث مبارک امام طبرانی رحمت الله علیه په المعجم الکبیر او المعجم الصغیر کې راخستی امام بیهقی رحمت الله علیه په شعب الایمان کې راخستی د ټولو د حدیث مبارک را نقل کړی او وروستو بیا علامه هیثمي رحمت الله علیه په مجمع الزوائد کې چې دا د حدیث مبارکو یو کتاب دی په هغه مجمع الزوائد کې علامه هیثمي رحمت الله علیه د دغه حدیث مبارک د را نقلولو نه بعد وی چې ورجاله ثقات د دغه حدیث مبارک رجال ټول ثقات دي هغه حدیث مبارک څه شی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ان الله یطلع علی عباده الہ العالمین یو خاصه توجه فرمای مخامخ کیږي په دغه شپه باندې خپلو بندګانو ته په دې شپه د 15 د شعبان نبی علیہ السلام فرمای فیغفر للمؤمنین الہ العالمین په دغه شپه باندې مؤمنانو ته مغفرت او بخنه کوي او الہ العالمین په دغه شپه باندې کفارو ته چې دی هغه مهلت ورکوي د کومو خلکو په زړونو کې چې بدبیني نورو خلکو ته وي هغې په همدغه خپل حالت باندې پرېږدي تر څو پورې چې دوی د دغې خپل جرم نه توبه نه وي ویستلي نو بنا په دې باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې الہ العالمین په دغه شپه باندې مؤمنانو ته مغفرت او بخنه کوي او دغه حدیث په کتبو د احادیثو کې ذکر دی په صحیح سند سره معلومیږي دا چې دغه شپه د الله تعالی په درګاه کې یو ځانګړی مقام لري په همدغه الفاظو باندې یو حدیث مبارک امام بیهقی رحمت الله علیه په شعب الایمان کې ذکر کړی امام طبرانی رحمت الله علیه په المعجم الکبیر کې ذکر کړی همدغه رنګ په المعجم الاوسط کې هم ذکر دی په مسند الشامیین کې هم ذکر دی علامه هیثمی رحمت الله علیه هم ذکر کړی او دغه رنګ نور علماء چې دی هم راخستی او وروستو بیا ورته وایي چې د دغه حدیث مبارک سند چې د امام بیهقی راخلی من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه بنحوه بإسناد لا بأس به پداس سند سره دا حدیث مبارک را نقلی چې علماء کرام لیکي لا بأس به هغه حدیث مبارک دا دی همغه مخکنی حدیث دی و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله تعالی په دغه شپه باندې مؤمنانو ته مغفرت او بخنه کوي و الا لمشرک او مشاحن چې کوم مشرک وي الہ العالمین هغې ته بخنه نه کوي چا کې مرض د شحن موجود وي الہ العالمین هغې ته مغفرت او بخنه نه کوي د دغه حدیث مبارک نه هم مونږ او تاسو ته دا را معلومیږي چې د شعبان شپه 15مه د رب کریم په درګاه کې یو ځانګړی مقام لري دریم نمبر حدیث مبارک چې علماء کرامو راخستی دی په خپلو کتابونو کې د هغې د جملې نه امام ابن ماجه دی هغه په خپل سنن کې دا حدیث مبارک را نقل کړی امام بیهقی رحمت الله علیه را نقل کړی او راوی د دغه حدیث مبارک چې دی حضرت علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا كانت چې کله شي 15مه شپه د شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها محبوب خپل امت ته پیغام پریدي از ما امتیانو په 15مه شپه د شعبان باندې تاسو قیام کوئ عبادت د الہ العالمین وکئ او بیا د دغه شپې چې کومه ورځ ده وصوموا نهارها په ورځ کې چې دی روژه ونیسئ تاسو ولی ځکه الہ العالمین نبی علیہ السلام فرمای فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا
الله تعالی نزول فرمای سماء الدنیا ته او بیا د رب کریم د طرف نه د خپلو بندگانو ته او پیغام راځي الا من مستغفر فاغفر له آیا څوک مغفرت او بخنه طلبون کې انسان شته چې رب کریم فرمای زه ورته مغفرت او بخنه وکم بیا الله تعالی دام فرمای چې الا من مسترزق فارزقه آیا څوک شته دی چې زما نه روزي طلب کړي چې زه ورته روزي ورکم آیا څوک داسې شته دی چې هغه په ابتلا کې وي او زه ورته د ابتلا نه لرې کم الا کذا الا کذا داسې نورې غوښتنې هم د اله العالمین د طرف نه وي چې د خپلو بندګانو نه یې کوي بخنه طلبونکی څوک شته روزي طلبونکی څوک شته مرضونو کې مبتلا څوک شته چې زه ورته مغفرت او بخنه وکم د اواز چې د اله العالمین د لوري راځي نو دا یوه ګنټه نیمه نه وي بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای دا ندا د اله العالمین د طرف نه تر کومه وخته پورې وي حتی یطلع الفجر تر څو چې سبا راخیږي د سبا د راختو پورې د اله العالمین د طرف نه د خپلو بندګانو ته آواز کیږي چې ای بندګانو ما نه غوښتنه وکئ نو معزز سامعینو چې هر کله د رب کریم د طرف نه ندا د غوښتنې راځي نو ما تا ته پکار دا ده چې په دغه شپه باندې د رب کریم نه خپل حاجتونه طلب کو او د الله تعالی نه خپل ضرورتونو د حل کېدو غوښتنې وکړو امید دی چې اله العالمین به مو ګناهونه په دغه شپه باندې معاف کړي څلورم نمبر حدیث مبارک چې د دغې شپې په فضیلت کې راغلی دی هغه امام ترمذي رحمت الله علیه راخستی امام ابن ماجه راخستی دی او دغه رنګې نور علمای کرامو راخستی حدیث مبارک کې راځي ان الله تعالی ينزل لیلة النصف من شعبان اله العالمین چې دی نزول فرمای په پنځلسمه شپه د شعبان باندې سماء الدنیا ته نو فیغفروا لاکثر من عدد شعر غنم کلب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای فیغفروا اله العالمین مغفرت او بخنه کوي څومره کسانو ته کلب دا په عربانو کې چې دی و قبیله وه هغې قبیلې ډېرې ګډې بیزې لرودلې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای لکه د دغې کلب قبیلې چې څومره ګډې بیزې وي او د هغې ګډو بیزو په وجود باندې کم ویښتان دي اله العالمین د هغې ویښتانو نه ډېرو بندګانو ته مغفرت او بخنه کوي سامعین ورونو تاسو سوچ وکئ یو حیوان دا واخلی چې د هغې په وجود باندې چې دی هغه څومره ویښتان وي او که بیا چېرته داسې وي چې بسته یې ورمه وي او رمم دومره رما چې هغه په ډیروالي باندې د خلکو په درمیان کې شهرت لري د دې دومره یوې لویې عظیمې رمې ویښتان رسول الله صلی الله علیه وسلم یادی چې د دغې ویښتانو نه هم ډیر کسانو ته الله تعالی مغفرت او بخنه کوي نو دا څومره سعادت دی چې مومن مسلمان په دغه شپه کې عبادت وکړي او اله العالمین د هغې کسانو په صف کې راولي او د هغې کسانو په صف کې چې دی حساب کې چې الله تعالی هغې ته مغفرت او بخنه کوي نو دا خو الله تعالی یو قسمه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سپیشلی امت ته یو امتیاز ورکړی گویا کې داسې یو معامله ښکاري انسان ته لکه څوک چې د چا د بخنې دپاره رالګي وي او چانسونه درته ورکوي چې ګوره دا وکه بخم دی لږ وخت وي او انسان راولګېږي پکې لږ عمل وکړي په هغې لږ عمل باندې دته الله تعالی ډېر اجر ورکوي او ډېر ثواب ورته ورکوي او اله العالمین د انسان ګناهونه معاف کوي لنډه ده چې د دغې شپې مبارکې په باره کې ډېر احادیث راغلي علما کرامو لیکلي دي چې ځینې احادیث د هغې نه هغه صحیح دي او ځینې احادیث د هغې نه چې دی سندن کمزوري دي خو لیکن د علماو د جملې نه مبارک پوري چې دا شارح د ترمیزي دی او د تحفة الاحوزي په نوم باندې په صحیح په سنن ترمیزي او شرح لیکلې ده هغه تحفة الاحوزي کې مبارک پوري چې دی هغه فرمایلی دي دی وی فهذه الاحاديث بمجموعها حجة على من زعم أنه لم يثبت في فضيلة الليلة النصف من شعبان شيء ويدغه احاديث راخستي او بیا د ورستو وی دا احاديث چې دا ټول راغون کې دا وی بالمجموع دا حجت دا
په هغه چا باندې چې څوک وایي چې د 15مې د شپې د شعبان په باره کې کوم فضایل نه دي راغلي یعنی د ده رایه دا ده چې دغه شپه چې دی دا ځانګړی مقام لري د الله تعالی په درګاه کې احادیث چې کوم پکې راغلي نو ګرچې سندن به کمزوري وي بعضې پکې خو چې ټول راغونډ کې نو دا درجې د قوت ته رسیږي او بیا هم علما کرام لیکي که چېرته بالفرض و تقدیر دا احادیث ټول ضعیف هم وای نو چونکې دا باب د اعمالو دی او باب د فضایلو دی او په باب د فضایلو کې عمل په کمزوري حدیث باندې هم کولی شي نو دوستانو خلاصه د خبرو دا ده چې یو بهترین شپه را روانه ده په موږ او تاسو باندې پکار دا ده چې په دغه شپه کې د اله العالمین نه سوالونه وکړو په دغه شپه کې قیام وکړو الله تعالی ته د ورځې روژه ونیسو نو امید دی چې اله العالمین به مو د هغې خلکو د جملې نه وګرځئ چې کومو کسانو ته الله تعالی په دغه شپه مغفرت کوي او ځانګړی مقام ورکوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زما دی بدن کې چې ترسو ساوي زما د رب ذوالجلال په ذات قسمي چې کوم ځای مناظرې زه به ورته حاضر یم خوارج دې نه خوشحالېږي زما د رب ذوالجلال په ذات قسمي دا یو شیخ غلام حضرت نو داسې ډېر پیدا کړي داسې ډېر پیدا کړي